اخیری پیغمبر خاتم النبیین چې د ټول نه لاست پراپټ اف الله، یعنی د ټول اخیری پیغمبر، بس داغه نه وروسته بل پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشته. دا بل مسلمانانو عقیده چې نبی سم اخیری پیغمبر دی. چا هم په دې کې ذره بر راغو دی خو عقیده وساتل بس د ایمان لاس پینځل، بس ایمان نه خالص دی. ځکه زموږ حکومت وخت هم یو ډېر عظیمه غلطي کوي چې هغه کومه خبره روانه چې هغه پای کې د نبی اسلام د خاتمیت، چونکې زموږ په ملک کې د قادیانت پورا زور دی خو پټ دی. د علماء هغه زور چې هغه په دې باندې سخت برداشت کړي او دای دا پاکستان آئین ته دا خبره یو قسمه دن نه کړی 73 کې چې هغه دا په اقلیت کې به حسابي کم دغه چې قادیانیان دا په اقلیت کې دي او مسلمانان نشي ویلې، نو هغه دا به مسلمانانو اهم عقیده، نو په پاغي کې هغه کمې زیاتې کول چې هغه د ایمان نه لاس انځل دي. ځکه اخیری جنگ یمامه د صحابه کرامو په منځ کې شوی دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې، او په دې جنگ یمامه کې په زرګونو صحابه کرام شهیدان شوي دي، په زرګونو. د قران حافظان پکې وسو پکې سیب د قران حافظان قاری شهیدان شوي وسو صحابه کرام چې د قران حافظانو بیا چې د قران مجید داغه نه رستو راجمه کړ شو په دې شکل باندې داغه سبب او وجم د قو ګرځیدا چې وسو قاریان په جنگ یمامه کې شهیدان شو. هغه په سو جمان دي شی هغه چې کله مسیلمه الکذاب هغه د نبوت دعوه کړې چې پیغمبر یم ملعون ویزه پیغمبر یم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې د صحابه کرامو لخر برابر کو او هغه پسې ولېږل او هغه ته وی چې زموږ سره jihad ته چلے راته تیار شته پیغمبر نه، او دومره چې دومره عظیم صالح مسلمانانو ته پکې هم ورسېدله. اخر دا چې دا وحشی رضی الله تعالی عنہ د لاسا چې هغه کله په کوپر په حالت کې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړ، او وی چې هر کله مسلمان شو نو زبرت سي ته ځان رسومه د یو کارکردګي به زکوم چې هر زما د انوم چې دا په مسلمانانو کې اوچت پاتې شي، هغه بدل چې هغه اخلاص کما، او هغه مسیلمه الکذاب لعین چې هغه وحشی رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل لاس باندې هغه مردار کو امړ کو. بهرحال نو دا په جاغه جنگ کې وسو قاریان به کسي صحابه کرام شهیدان شي، نور په ګډه چې صحابه کرام شهیدان شو. هغه سب په ختم نبوت باندې چې را ولې د نبی رسول الله اسلام ورسته یو کس پاسي هغه د نبوت دعوه ولې کوي سب په دغه باندې هغه به دومره عظیم صالح او دا مخې تراله. بهرحال مقصد می دا دی چې نبی رسول الله بخاری شریف حدیث ته حضور الاسلام فرمایي و انما مثلی وای زما مثال او د مخکینو انبیاء کرامو مثال داسې دی لکه سړی ډېر بهترین کور جوړ کی خو په هغې په دیوال کې یو ځای چې دی هغه نیمګړی پاتې شي. هر کس راځي هلکه ډېر مزیدار کور دی خو دا ځای پکې ولې دا پکې بد ښکاري په نظر باندې، دا ولې داسې ناقص دی؟ د یو خښت یو ځای چې دی هغه پکې داسې وي چې هغه په مکمل نه ښکاري، هلکه دا ځای پکې نامکمل دی دا پکې بند کړه، دا اهم ځای دی. نو نبی اسلام فرمایي وای اقا الله جل جلاله هغه عمارتو او باغی کې نیمګړی ځای او هغه زما نیمګړتیا وا او هغه خخت او هغه کم ځای چې بیٹک شو هغه الله جل جلاله زه وګرځولم، عمارت په ما باندې مکمل شو بس. وانا خاتم النبیین او زه ټول اخیری پیغمبر یم. یا بل حدیث کې نبی اسلام وسلم فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه ټول اخیری پیغمبر او زمانه رسول بل پیغمبر دنیا ته راتلونکي نشته. دا به مسلمانانو عقیده چا هم په دې کې معمولی اخواده خو کو چې یا پیغمبر د نبی سم نو راغله دی یا براشي یا راتلی شي په سحر قسم لیا سره چې هغه په دې کې تبدیلی راوستا او د اسلام د دایره نه خارج شو. خیر دې ګرځ په ورځ په منځونو باندې لګیاره، شپه ورځ په عبادتونو لګیاره، شپه ورځ نیک کارونه هر څه کوي، خو چې دا عقیده د ختم نبوت نه و، دا د مسلمانانو اهم عقیده ده. د نبی اسلام د اخیری پیغمبرګو د دې قائل نه نو باس د ایمان نه خالی دی، اسم د پکار ناراضي. دا زموږ عقیده د ټول مسلمانانو. او ځکه الله جل جلاله حکم مهر نبوت چې هغه د حضور علیه السلام په شام مبارک باندې لګولې واس. هغه صحابي فرمایي صاحب بن یزید رضی الله تعالی عنہ د بخاری شریف حدیث ته هغه فرمایي چې زما خاله ولګیدا، زما د مور خور چې کوم اترور هغه د نبی رسول الله اسلام ته راوستلم، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم دې د باندې بیماری دا، او حضور علیه السلام ماته برکت لاسه په ما باندې وو او ماته دعا وکړه.
او بیا چې کله دوا وکړه نو په شریبتو من د حضور علیه السلام د او داسنه چې کوم وب پاتې شولې هغه وب ما وسکلې هغه لوخي کې چې کوم وب پاتې شي هغه مو وسکلې او دام کې دې چې حضور علیه السلام په کوم وب باندې او داس کول هغه مستعمل وب چې وته مو وایو هغه به صحابه کرامو ته چې مقرات لم د برکت د پاره به هغه سکلې په خپل وجود او په دې باندې وي اړول چې د حضور علیه السلام د جسم مبارک سره دا وب لګېدل لباس دا صحابه کرامو ایمان او د عقیده او ایمان به هر کاملی چې زمون کله زمون ایمان او زمون عقیده د صحابه کرامو په شان جوړه شو معمولی دا غو نه خو دې خو ارس زمون ارس حبس دی هغه اس پیدا نشته نه هغه صحابي فرمای صاحب بن یزید رضی الله تعالی عنہ چې ما د حضور اسلام دا او دا ساغه وبوس کلی بیا وې زلاړم د حضور اسلام په شام مبارک باندې ما په خپل باندې ولیدل چې هغه مهر په جوړ شی او داسي هغه کې د اگې په شکل باندې هغه مهر جوړ شی او هغه خاتم د پیغمبري هغه مهر چې وته هغه ما په خپل سترګو باندې د حضور علیه السلام په شام مبارک باندې هغه ولیدل او داسې حدیث مبارکو کې صحابه کرامو هغه ذکر داسې کړل چې بالکل داسې نرم او تاو چې په لاس وهلو لکه په ویختو نرم ویختو باندې چې انسان لاس وهي د صفات حضور علیه السلام په شام باندې مهر نبوت چې محمد رسول الله دا ستیم او دا مهر په الله جل جلاله باندې لګولې وزګ نبی رسول الله الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي سوره احزاب کې چې ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين چې پیغمبر علی اسلام د ټولو اخیری پیغمبر دی چې خپلار نه نه هغه خپل پیغمبر یو واقع پر درې چې زید رضی الله تعالی عنہ ته خلق د حضور علیه السلام زوی نبی صلی الله تعالی دا غیر منو فرمایلا چې نه دی هغه خپلار نه نه وهو خاتم النبیین دی ټولو اخیری پیغمبر دی بس او د اخیری پیغمبر محمد رسول الله نو په هر حال مقصد پیدا لري چې دا زمونږ ډیره اهم عقیده چې کم از کم دا موږ ته په حیثیت مسلمان معلومه وي چې د حضور علیه السلام نورستو بل پیغمبر دنیا ته راتلونکی نشته که چا هم د دین خلاف عقیده وساتل نو د ایمان نه د خپل لاس وینځلو او هغه علما چې نبی اسلام فرمای العلماء ورثه الانبیاء مخکې به یو پیغمبر وفات شو بل پیغمبر به الله تعالی را لېږلو او زما وارثان چې هغه علما زما وارثان دي العلماء ورثه الانبیاء دا د انبیاء کرام دا وارثان دي او موږ ته په میراث کې دانه چې موږ ته دینار او درهم دینار او دراهم پریخي دي نه وانما ورث العلم دی ولا په میراث کې علم چې هغه ولا ورکړل دي هغه ذمہواری هغه بیا علماء ته حواله شو هغه حواله سره بهر حال خدا زموږ هغه عقیده لرو په ملک اکثر د روز کې میډیا باندې اخبارونو کې درنه وغیرہ دا راځینو د ختم نبوت دا اهم خبره ده زمون او چونکه هغه حکومت وخت زمونږ هر چا چې هغه غلطی شوی دا چیرې پای کې هغه حلفن لفظو چیرې مې حلفیه اقرار کرتا ہوں یا بیان دیتا ہوں چې نبی رسول الله د ټول اخیری پیغمبر دی حلفن لفظ دې کټ کړل د ذکر علماء چې راکې درنه کوي او کوم دغه کې دا خپل ذمہواری یو قسم چې الله تعالی و د ذمہواری والا کړل نو دغه کې چیرې داسې قسم خبره دي زمون په آئین کې یا زمون په اسمبلی کې داسې قسم خبره مخې ته ناراضي الله تعالی زمون په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على